تصور مطلق دی چې په ضمن د تصور فقط دی. نو دا احتمال دی کې درې احتمال دي. دا وهو ضمیر دی چاته راځي دا متن چې په متن کې دا اکشي تعریف کوي. نو که دا ضمیر راځي علم ته احتمال شته دا تعریف دی بیا د علم کوي کیا مقصد وهو دا علم حصول صورت الشیء فی العقل دی. او یا به دا ضمیر راځي تصور فقط تا صراحتاً مذکور دی نو دا بیا تعریف د تصور فقط شي. تصور فقط څه ته وایي حصول صورت الشیء فی العقل. او دا احتمال هم شته چې دا د تصور مطلق ته راځي چې په ضمن د تصور فقط پروت دی. بیا به تعریف د تصور مطلق شي وهو دا تصور مطلق حصول صورت الشیء فی العقل دی. په دې ځای کې په دې دوه احتمالو باندې اعتراض واردېږي. یا لکه که دا ضمیر راځي شي علم ته او زه دا تعریف د علم کوي د علم خو مقسمونو د هغه اول تعریف پکارو او دغه تعریف په ضمن د قسمینو کې کړی یو قسم یې ذکر کړی او بل لا نه دی ذکر کړی د علم په منځ کې تعریف د مقسم کوي دا خو مناسب نه دی. ابتداءً دا تعریف پکارو ابتداءً خود نه دی کړی نو معلومیږي چې دا تعریف د مقسم نه دی چې علم دی. او دا احتمال مشته دا ذهن دا ضمیر د راځي شي تصور فقط ته دا هم نه دی صحیح. ولې دا حصول صورت الشیء فی العقل تعریف د تصور فقط شي نو تصور فقط چې دی دا خو خاص دی او تصور مطلق عام دی دا به دی تعریف د تصور فقط کوي. او په تعریفاتو کې لا بودی وي د جامعیت معنیت نه تعریف به جامع افراد د معرف او معنی به د دخول له غیر نه او تعریف کوي د تصور فقط او داخلي کې پکې تصور مطلق. ولې لکه حصول صورت الشیء فی العقل لکه څنګه چې دا تعریف صادق دی په تصور فقط باندې دا رنګ صادق دی په تصور مطلق باندې هم تصور مطلق هم حصول صورت الشیء فی العقل نو بیا هم صحیح نه شو. نو دا ضمیر چا ته راځي؟ درېیم احتمال دا و چې دا د راځي وي تصور مطلق دا چې مذکور دی په ضمن تصور فقط کې ضمناً نو شارح ووایي چې د ماتن دا ضمیر هم دقه تصور مطلق ته راځي کړی او تعریف د تصور مطلق کوي وهو دا تصور مطلق حصول صورت الشیء فی العقل. او خبره ده نه تعریف د تصور مطلق شو لکه څوک کوئی تصور مطلق مخکې مذکور نه دی موږ وایي ضمناً مذکور دی په ضمن فقط کې شته که خو دا د ده تعریف هلکه چې د ده تعریف شو د دې کې څه فایده ده چې دې تعریفه د تصور مطلق کوي د دې فایده پکار ده. وی فایده تنبیه علی الترادف ته ځکه د تعریف د تصور مطلق داسې تعریف وکړو چې هغه د مطلق علم تعریف دی او مطلق علم مقسم دی. تنبیه علی الترادف ورکړه چې د مطلق علم او د مطلق تصور په منځ کې ترادف دی. ولې ځکه د مطلق علم تعریف هم خلقو کړ دی حصول صورت الشیء فی العقل او د مطلق تصور تعریف هم کو حصول صورت الشیء فی العقل د دوه معنا موزون له یو شوا د دوه لفظ چې معنا موزون له یو وي هغه مترادفین د تنبیه علی الترادف وکړه. الکه په دې تنبیه علی الترادف کې څه فائدہ و داګه فائدہ و په تنبیه علی الترادف کې فائدہ دا و چې د قید د فقط فائدہ معلومه شو. او په مشهورین ولادو شو
مشهورین لګېدلي تقسیم د علم یې کړی تصور ته او تصور سره قید د فقط نه دی لګولی تصور مطلق ته یې کړی او دویم قسم یې تصدیق جوړ کړی نو په دې اعتراض واردېږي چې مطلق تصور خو د مطلق علم مرادف دی نو تاسو تقسیم د مطلق علم کوئ تصور ته او قید د فقط پکې نه دی دا تقسیم د شی د نفس ته او چې تصدیق دی به تقسیم کوي او تصدیق تصور مال حکم وای نه دا تقسیم کوي غیر ته او تقسیم د نفس د شی نفس او غیر ته ناروا وي په دغه مشهوري نه را دوکو او بل فائدہ د قید د فقط معلومه شو تقسیم د علم تصور فقط ته وکړو فائدہ معلومه شو فائدہ څه چې مطلق علم مقسم دی او قسم تصور فقط دی تصور مطلق نه دی که تصور مطلق شي نو تقسیم د شی راځي نفس بل ته وګورئ دغه نقصان نه ځان بچ کو قاعده د قید فقط معلومه شو لئلا يلزم تقسيم الشيء الى نفسه ولا غيره خبر خلاص وصا جماعتن سے په متن کې د تصور مطلق تعریف کړل او په دې تعریف باندې شارع اعتراض ته اشاره کوي او د اعتراض جواب نه لکړي ظاهرا ځکه چې دا جواب حمل کړ دې په ظهور باندې چې جواب ظاهر دی نو ما ونه اعتراض کړ دې او جواب نه لکړي اعتراض پیدا کړي چې دا تعریف د تصور مطلق کو په اصول صورت شی په العقل دا خو بعینه تعریف د مفهوم دی یو مفهوم دی بل تصور مطلق مفهوم څه ته وایي ما حصل فی العقل کوم شی په عقل کې حاصل شي دې ما حصل فی العقل ته دې مفهوم کوم صورت کې حاصل شي په عقل کې نه دې ته منطقيان مفهوم وایي صورت د شی چې حاصل شي په عقل کې د صورت حاصله فی العقل ته دې مفهوم وایي او دې صورت حاصله ته د تصور وایي تصور مطلق کې وته وایي او دا تصور حصول صورت شی په العقل حصول صورت شی په عقل کې حصول صورت شی په عقل د دې حصول د تصور په تعریف کې د حصول سره صورت کې خو تصور څه شی حصول صورت شی په عقل حصول صورت شی په عقل او دا صورت شی چې په عقل کې حاصل شي دي ته منطقيان مفهوم وي دا کوم مفهوم ما حاصله په العقل ته وي صورت حاصله په العقل چې مفهوم صورت حاصله په العقل شو او تصور حصول صورت شی شو په عقل کې نو مفهوم لره مفهوم راغی یو مفهوم د لپاره بل مفهوم راغی دا تصور چې من کوه تصور عبارت چې د حصول صورت شی په العقل نه د حصول صورت شی په عقل کې دا خو د مفهوم تعریف دی لکه مفهوم څه ته وایي حصول صورت شی په العقل د په تصور کې چې حصول صورت شی راغی په عقل کې نو مفهوم راغی که صورت شی په عقل کې مفهوم او قانون دار چې تابع حصول صورت شی دا صورت مضاف ته شی ته شی عام دی نو په دې کې مفهوم داخل دی نو د دې مفهوم به هم تصور کیږي او د مفهوم تصور چې تکاینه بجا حصول صورت شی فی العقل دې مفهوم لره به دویم مفهوم راشي دویم مفهوم ولا راغی دا دویم مفهوم کوم په شی کې راځي کنه دا هم تصور کیږي نو د دې دویم مفهوم به تصور بیا کوي حصول صورت شی فی العقل نو د دویم مفهوم لره به دریم مفهوم راشي
یو تصور لره دویم تصور راغی دویم لره بیا دریم راځي یو مفهوم لره به دویم مفهوم راشي نو دویم مفهوم تعریف تصور چې کوي بیا अब بیا حصول صورت شی پیدا کوي هغه لره به دریم مفهوم راشي دا دریم مفهوم تصور چې کوي هغه بیا حصول صورت شی پیدا کوي نو څلورم مفهوم ولا راشي دا څلورم مفهوم تصور چې کوي بیا حصول صورت شی پیدا کوي نه لره پنځم مفهوم راشي دا پنځم چې بیا کوي نه هغه لره شپږم راشي نو تسلسل براشي په تصوراتو او په مفهوماتو تسلسل خو باطل دی او دا نقصان د چا نه راغی دا تعریف د تصور مطلق کو په حصول صورت شی سره او حصول صورت شی خو عین المفهوم دی لکه مفهوم حصول صورت شی په عقل کې او تصور حصول صورت شی په عقل کې فیلزم ان یکون للمفهوم مفهوم او دا تسلسل له څه نقصان نه راغی چې د حصول نه وروسته د صورت الشی ذکر داسې به ویلي چې تصور حصول الشیء فی العقل صورت به پکې نه ذکر کوو نو مفهوم لره مفهوم نه راځي شارع اعتراض وکړه په ماسن باندې ولو قال کده ویلې حصول الشیء فی العقل نو کان لکان اولا دا ډېر اولا خو بیا اولا ویلي تر دلیل نه خو معلومي چې دا باطل دی که تسلسل ته راځي تسلسل خو چې دی وجود د امور غیر متناهیه او دی بالفعل خو باطل دی په دلایلو د ابطال د تسلسل نو لکان اولا نو په کار ویلی وی چې لکان باطل خو جواب دی حواشیو کړی دی وی دا اعتراض دی او د اعتراض دپاره جواب شته آسان جواب نو د ځکه لکانه اولاوي او لکانه باطله نه وي ځکه جواب شته هغه جواب یې څه دی جواب یې دا دی چې د تصور په تعریف کې چې د راوړ حصول صورت شی حصول شی ونه وي حصول صورت شی دا د یو مفهوم لپاره بل مفهوم راغی د تصور لپاره مفهوم راغی لکه د تصور تعریف په حصول صورت شی سره او دا حصول صورت شی تعریف د مفهوم دی د تصور لره بل تصور او مفهوم لره بل مفهوم راغی فيلزم ان يكون للتصور تصور وان يكون للمفهوم مفهوم هغه دیم مفهوم به بیا تصور کوي هغه به حصول صورت شی فی العقل نو دریم مفهوم راځي هغه دریم مفهوم لره بیا تصور کوي هغه به حصول صورت شی فی العقل نو څلورم مفهوم راځي تسلسل به جوړي خو جواب دا کوو چې د تصور تعریف په حصول صورت شی سره او کو حصول صورت شی دا مفهوم دی که بیا د دې مفهوم تصور کوو نو بل مفهوم به ولا راشي دی ولیکن مفهوم د مفهوم عین المفهوم مفهوم د مفهوم عین دی د مفهوم سره دریم ته بیا جد نشته مفهوم د مفهوم عین المفهوم دریم ته ضرورت نه راځي لکه وجود الوجود چې عین الوجود دا جواب دی دا منطقیان وایي چې په دنیا کې هر شی چې موجودیږي نو دا په وجود سره موجودیږي نو په دې اعتراض واردېږي هر شی چې په دنیا کې پیدا کېږي نو دا په وجود سره دی وجود شی نه پیدا کېږي نو زید چې پیدا شي دی نو په وجود سره پیدا شي دا وجود به په چا پیدا کېږي وجود خو یو شی دی دا وجود به هم په وجود سره راځي هغه دریم وجود به بیا په سره راځي او کوم شی دی هغه په دریم وجود سره راځي دریم وجود کوم یو شی دی نه په سره راځي او په څلورم وجود سره راځي څلورم وجود کوم یو شی دی نه په پیدا کېږي او په پنځم وجود سره دی چې کوم تسلسل راځي چې هر شی پیدا کېږي په وجود سره نو وجود به بیا په پیدا کېږي وجود به په وجود پیدا کېږي نو هغه وجود چې په دې دا وجود په پیدا شو په پیدا کېږي په بل وجود سره دا کوم تسلسل دی دا کله کې دی جواب کوي چې هر شی پیدا کېږي په وجود سره
او وجود هم پیدا کېږي په وجود سره خو هغه وجود د وجود عین الوجود دی بل وجود ته حاجت نشته دقه چې خبره دلته کې شوه چې تصور د مفهوم چې کو تصور حصول صورت د شعر په عقل کې او مفهوم هم حصول صورت د شعر په عقل کې لیکن تصور د مفهوم چې من کو نو دې مفهوم لره مفهوم راغی خو لیکن مفهوم د مفهوم عین المفهوم نه نو دریم مفهوم ته حاجت نشته خبره پوه لکه وجود د وجود چې عین الوجود دی دا جواب یې و نو لهذا له دې وجې نه د دې اعتراض ته خبره وکړه لکانه اولا وي او لکانه باطله نه ونه وي وایي که ده چې ویله چې حصول شی فی العقل نو لکانه حقا دا خبره به حقه وه او د حق مقابل بیا باطل نه حصول صورت شی فی العقل تعریف به باطل خو داسې یې ونه وي لکانه حقا یې ونه وي ځکه د حق مقابل باطل وي بیا به د تعریف د باطل باطل شی لکانه اولا وي ځکه چې دغه شبهې جواب حق موجودو نو لکانه اولا یې ورته وویه لکانه حقا یې ونه وي خبره خلاص ان قیله که چېرې څوک کوی په اعتراض کې یو معترض په ماتن باندې اعتراض کوي دې ماتن په کوم ټکي اعتراض کوي ماتن دا خبره کړله شارح ولا دا خبره کړله چې ماتن په متن کې په ضمن د قسمینو کې تعریف د مطلق تصور کړی اولی تقسیم د علم او تصور فقط تا یو قسم ذکر ک تصور فقط دویم لانو ذکر کړي تصدیق او په دې منځ کې تعریف وکړو دا تعریف د تصور مطلق کړل او فائدہ پکې سره تنبیه علی الترادف دا خبره تیر شو تنبیه په ترادف کړل چې مطلق علم او مطلق تصور کې ترادف دا کله تعریف د داسې وکړو چې دا تعریف د مطلق تصور دی او ځکه تعریف د علم هم دی نو غرض تنبیه علی الترادف یو معترض اعتراض کوي چې دې تنبیه علی الترادف ته حاجت نشته دا تعریف د مطلق تصور چې کوي او تنبیه علی الترادف ورکوي تعریف چې تنبیه علی الترادف ورکوي وایي دې تعریف ته حاجت نشته چې ته تنبیه په ترادف ورکوي ځکه دا تنبیه په ترادف باندې د بلې خبرې نه معلومه ده نو دې تعریف ته هېڅ حاجت نشته وی مرادفت چې دی تولم معلومیږي د کون مطلق تصور په کېدو د مطلق تصور سره مشترکن بین القسمین وی لکه دې تنبیه علی الترادف ته هېڅ حاجت نشته چې ته تعریف د مطلق تصور کوي په حصول صورت شی فی العقل سره تنبیه ورکوي چې دا مطلق تصور د علم سره مرادف دی دې تنبیه علی الترادف ته په تعریف باندې حاجت نشته دا تنبیه علی الترادف بې تعریفه معلومه ده او د څه نه معلومه ده بې فایدې کار کوي چې دا مطلق تصور د دوو څیزونو په منځ کې شریک دي او مطلق علم هم د دوو څیزونو په منځ کې شریک دی اشتراک د شیئینو په شیئینو کې دلالت کوي په ترادف دا ترادف د دغه اشتراک نه معلوم شي څنګه ځان په خبره پوهه مطلق تصور چې دی دا تقسیمی دي او مقسم په اقسامو کې مشترک او مطلق تصور تقسیمی دي دو قسمو ته تصور فقط او تصدیق ده نو مطلق علم هم تقسیمی دي د دو قسمو ته تصور فقط او تصدیق دي دا مطلق علم او مطلق تصور په دې تقسیم القسمین کې مشترک دي کوم اقسام ته چې تقسیم د مطلق علم کې اقا اقسام ته تقسیم د مطلق تصور کې دا مطلق علم او مطلق تصور دا مشترکین دي
دی مشترک دی په تقسیم د قسمینو کې او دا دلالت په ترادف کوي. د تعریف ته ضرورت نشته چې تعریف د مطلق تصور کوي او تنبیه علی الترادف ورکوي. تنبیه علی الترادف په خپله معلومه ده، دې پیلي کارونه مه کوه. معترض دی ښه مطلق علم چې خلق تقسیموي د دو قسمو ته تقسیموي، یو تصور فقط او بل تصدیق. نو مطلق علم هم خلق دی دو قسمو ته تقسیموي، تصور فقط او تصدیق. نو دا مطلق علم او مطلق تصور مشترک بین القسمین شو، یعنی د کوم د علم چې کومو اقسامو ته تقسیم وشو دو حقې ته د مطلق تصور تقسیم کی. دا اشتراک د شیئین و بین الشیئین او تقسیم د دو چیزونو الی القسمین لا ازید ولا انقص، دا دلالت په ترادف کوي چې د علم دو قسمه دي، تصور فقط او تصدیق، د دې نه نور نشته. دارنګه د مطلق تصور هم دو قسمه دي، منطقیان دو قسمه ته تقسیمي، تصور فقط او تصدیق. نو د دې نه ترادف معلوم شو چې علم کوم اقسامو ته تقسیمیږي، هغې ته تصور مطلق تقسیمیږي، نه زیاتېږي او نه کمیږي. نو دا دلالت په ترادف کوي. ترادف د دقې نه معلوم دی. د څه بیا تنبیه علی الترادف ورکوي. تنبیه خلک په هغه شي ورکوي چې خفي او دا ترادف ظاهر دی. ته په خبره پوه شې؟ دا د تقسیم نه معلوم شي. دا اعتراض ذکر کشاره په ماتن وسی جواب ان قیله که چېرې څوک وایي چې مرادفت معلوم شی دی د کون مطلق تصور په کېدو د مطلق تصور سره مشترک بین القسمین، یعنی مقسم په قسمینو کې مشترک کنه مقسم په اقسامو کې مشترک. نو قلنا من جواب کو اشتراك الشيئين بين الشيئين لا يدل على ترادفهما وفقد الشيء خرواتهم والخي بزيت رات کوي. اشتراک د دوه چیزونو په دوه چیزونو کې څنګه چې یو شی یو دوه چیزونو ته منقسم، بل شی هم دوه چیزونو ته منقسم. نو دا اشتراک د شیئینو په شیئینو کې دا دلالت په ترادف نه کوي. ویوالی تا گول کری زباد تاو خیمه که یو شی بای پا دو چیزونی که بشریک او بل شی بای اگه بم پا دو چیزونی که بشریک ده دوارو با دو قسم تا تقسیم شی لا ازید ولا انقصه او ترادف بانی تا گول کری لا دلالت ترادف کن دیگه لکه حیوان چی او ماشی دا په دوه چیزونو کې مشترک دي کنه. حیوان ناطق او غیر ناطق دواړه راځي کنه راځي. د حیوان تقسیم کیږي ناطق او غیر ناطق. حیوان یو ناطقي که بی نظیره شو، بل غیر ناطقي لکه خر شو. نه حیوان تقسیمیږي ناطق او غیر ناطق. دوه قسمه شو کنه. دکه چې دا ماشین دی، ماشی چاته وي تلونکي. دا ماشین تقسیمیږي دوه قسمو ته، ناطق او غیر ناطق. ماشی ناطق څوک دی؟ زید دی. او ماشی غیر ناطق خر دی، خلکو په پاڼه چولې روان کړی خبرې نه کوي. نو دا حیوان او ماشی په دوه قسمو کې شریک شو که شو؟ حیوان د دې دوه قسمو نه سیوا ته نه تقسیمیږي. حیوان یا څه ناطقي یا غیر ناطقي. داسې حیوان شته چې نه ناطقي او نه غیر ناطقي ته یې ماته وښایه نشته. نو دکه چې دا ماشي کرکوس چې دی دا هم د دوه قسمه منقسم دی، ماشي ناطق او ماشي غیر ناطق. نو ماشي او حیوان مشترک شو په قسمینو کې او ترادف پکې شته نشته. د اشتراک د شیئینو په شیئینو کې لا يدل على ترادفهما والخ که د حیوان ترادف خو عبارت د اشتراک د شیئینو نه په معنا موزون له کې، او د حیوان او د ماشي معنا موزون له جدا جدا ده. حیوان څه ته وایي؟ تعریف یې وکړه. معنا موزون له د حیوان سره
جوهر جسم نام حساس متحرك بالاراده بدماشي داري ذات من له المشي ترادف پکې کوي اشتراک شته ولکه غایا د دې خبرې داله اشتراک د شیئینو په شیئینو کې راغی دا دلالت په ترادف نه کوي غایا تصادق دی تصادق څه معنی چې دا دواړه په یو شي صادقي مصداق په یو د حیوان او د ماشي مصداق کله کله یو کېږي څنګه دا یو حیوان دی دا په زیدم صادق دی او په دقه زید ښه د کوسي ماشي هم صادق دی د حیوان او د ماشي په منځ کې اتحاد مصداقي شته لیکن اتحاد مصداقي خو دلالت په ترادف نه کوي لکه مدار د ترادف په اتحاد مفهومي ده نه په اتحاد مصداقي پرې خبره پوه جواب ورکړه نو قلنا منگا ویو چه حیوان با یا ماشی ناتکی و اما ماشین غیر ناتکن ولا يلزم منه دلتکی دیواو پاتی شیر خواه او نلازمی گی دین مرادفت الماشی للحیوان بل غایته بلکه غایا باشتراک الشیئین بین الشیئین فائدہ تصادق دی تصادق سمانا چه دا یو با بل صادقی او په یو شی به صادقي اتحاد مصداقي به پکې وي لکه دا حیوان دی دا په زید صادق دی دقسې په زید ماشین صادق دی خو اتحاد مصداقي د جانبینو نه دی په بعضې موادو کې ماشي او حیوان په یو شي صادق شي تصادق پکې شته په کوم شي چې حیوان صادقېږي په هغې ماشي صادقېږي او په کوم شي چې ماشي صادقېږي هغه په هغه پورې حیوان صادقېږي ځکه چې دا ماشي د حیوان د خواصو نه ده خاصه مختصه ده تصادق پکې شته خو ولا يستلزم الترادف فالتصادق خو مستلزم نه ترادف لره چې د دوه څیزونو په منځ کې اتحاد مصداقي وي دې کې د ترادف وي درته ښیم اتحاد مصداقي به په دوه څیزونو کې وي ترادف به نه وي لکه انسان او ناطق والا انسان نه والا او ناطق فصل دی او د انسان او د ناطق په منځ کې اتحاد مصداقي شته لکه تمام ما صدقاله د انسان زید امر بکر تر اخره دک ما صدقاله د ناطق هم او تمام ما صدقاله د ناطق د زید امر بکر دی دا د انسان هم دی ترادف پکې نشته ولی لکه د انسان تمام معنا موزون له مدار ترادف په اتحاد د معنا مطابق دي چې د دوه لفظ معنا مطابق یوي نو دي کې به ترادف چې د دوه لفظ معنا موزون له مطابقي تمام معنا موزون له یوي نو دي کې به ترادف او د انسان او د ناطق تمام معنا موزون له کې ترادف نشته ته خبره پوه تمام معنا موزون له خو یو نه لکه لکه ناطق خو جز د معنا موضوع له د انسان دی او اتحاد په معنا تضمني کې ترادف نه پیدا کوي مفید ترادف اتحاد دی په معنا مطابق خبره ولسی ولا يجوز ان يكون قوله وهو حصول صورة الشيء اصلا خبره ما کړه خلاصه کړې مې لګورې چې دا وهو حصول صورت الشیء فی العقل دا ضمیر دی دا ضمیر لغایب دی مرجع غواړي او دا چې کوم شي ته راځي دا مرجع به دا تعریف دا مرجع دی او د په مرجع کې درې احتمال دي ما تاسو ته وایي دا احتمال هم شته دا د علم ته راځي مقسم او دا د تعریف د مقسم او دا احتمال هم شته چې دا د تصور فقط ته راځي دا حصول صورت الشیء فی العقل تعریف د تصور فقط او دا احتمال هم شته چې دا د تصور مطلق ته راځي او دا د تعریف د تصور مطلق درې احتمال دي په دې درې احتمالو کې دا دوه احتماله دی لري کوي درې معین کوي ولا يجوز جائز نه ان يكون قوله چې شي دا کول
هو حصول صورت الشيء في العقل تر اخره پورې تفسیر للتصور فقط چې دا تعریف د تصور فقط دا ولې الکه تعریف د تصور فقط نه صحیح کیږي وای ځکه نه صحیح کیږي چې په تعریفاتو کې لابودي وي د جامعیت او د معنیت نه تعریف به جامع تمام افراد د معرف ته او معنی به د دخول لاغیارو او کدا تعریف د تصور فقط شي حصول صورت الشيء في العقل نو تعریف د تصور فقط معنی نه ګرځي د دخول لګایل نه او داخلي کی پکې تصدیق او کته خو تعریف د یو قسم کوي دا ضمیر راځي وای تصور فقط او تصور فقط خو مقابل لتصدیق دی لکه اقسام د مقسم واحده او کې تقابلی یو د بل مقابلی او ته تعریف د تصور فقط کوي تصور فقط څه ته وایي حصول صورت الشيء في العقل نو دا تعریف د تصور فقط صادقي په تصدیق باندې ځکه تصدیق هم حصول صورت الشيء في العقل دی تصدیق خو بل څه نه دی هغه حصول صورت الشيء في العقل دی خو مع الحكم حصول صورت الشيء في العقل تعریف صادق دی نو په تعریف د تصور فقط کې داخلي کی تصدیق نو تعریف د تصور فقط معنی نه ګرځي دخول لګای نو داخلي کی تصدیق بل پدې کې داخليږي علم مطلقم کدا علم مطلق تعریف مخالف کړل په حصول صورت الشيء في العقل تعریف معنی نه لري تعریفات کې جامعیت معنی دي والا کدا شنشي تعریف لتصور فقط شي نو لم يكن مانعا نبشي مانع لدخول غيره ذلك غير بداخل شي فيه فلتعريف التصور فقط يا غير تلك اللي تصديق ما بقي داخل شي مجابوي إدارة التعريف ده علمي مكه علم مقسم ذكر شيء ده حصول صورة الشيء في العقل لتدق علم تعريف ولا يجوز جائزا أن يكون تفسيرا للعلم إذا التعريف ده علم شيء هلك ولي تعريف ده علم نشي جوري دي وإذا كان نشي جوري دي علم خو مقسم دي نو کدا د مقسم تعریف مقصود وي نو ابتداءً به کړم چې لا په تقسیمي شروع نه وکړي نو دقه دې کې به د مطلق علم تعریف کړم کا مقسم او د مقسم تعریف چې خلک کوي د تقسیم نه مخکې کوي نو بیا به مخکې کړه او ته خو مخکې نه دی کړی ولې ځکه ته خو تقسیم شروع کړه د علم تعریف د علم نه دی کړی تقسیمي شروع کړه یو قسم ذکر کړ چې تصور فقط دی او تقسیم تام کړی نه دی او بل قسم اعلان دی ذکر کړی چې تصدیق نو په دې منځ کې له تعریف د مقسم کوي دا خو داب د محصلین نه دی داب د مصنفین نه دی د مصنفین داب دای چې د مقسم تعریف د مخ کې نه کوي په من د اقسامو کې څوک تقسیم نه کوي والمفرد خبره ورته نه دا تقسیم د تعریف د شان شو ده مطلق علم نشو لك مقسم ولا يجوز أن يكون تفسيرا للعلم أو جائزا لشدار التعريف ده علم إلا معنى للتوسيط تعريفه لك نشتري سمعنا وسفيدا للتوسيط تعريفه كده بمينز كراولي تعريف ده علم بين قسمه تعريف ده علم فما بين ده قسمين وكي يعني دي مناسب كذا تعريف ده علم كولا ده مخكنا بيكرم بل ينبغي بلك مناسب ده حين بلغ وقت أن يقدم كذا تعريف ده علم ده مقدم على القسمين خبر بوشوي فتعين البتك للبازقلا يو احتمال فاتشو ده تعريف ده مطلق التصور كله چې مذکور دی په ضمن د مقید کې چې تصور فقط او فائدہ اطلاع تنبیه علی الترادف اور تنبیه علی الترادف فائدہ سره ذکر د قید د فقط او رد علی المشهورین نو خبرې ما مخکې کړې دي بیا نشم کولی
یو ښځه کوسېدله معترض ډېر ښځه وولي په شي کې بس نری نری خبرې رالټوي او خلک په عذاب وي معترض نه خو فرضي معترض دی فرضي چا ویل دي قایل نه دی معلوم چې هلکه دا تعریف یې ده کړی او دا تعریف یې د چا کړی دا د علم تعریف کړی د مقسم تعریف کړی نه لکه چې د مقسم تعریف یې کوو نو دا خو مخکې په کار ته په منځ کې ولې وکړو په دې منځ کې یو فایدې دپاره کړلی هغه فایده سره فایده یې دا ده تنبیه ورکړله چې مقصود اعظم په دې مقام کې تقسیم دی نه تعریف یعنی دې کې دوه مقصود دي یو مقصود اعظم دی او دویم مقصود اصغر دی نو مقصود اعظم چې دی هغه تقسیم دی او مقصود اصغر چې دی هغه تعریف د مقسم دی یعنی مقصودونه دوه دي ښه یو مقصود اعظم دی هغه تقسیم دی او دویم مقصود اصغر دی هغه تعریف د مقسم دی لکه دا تقسیم ولی مقصود اعظم دی لکه دا تقسیم اصلی شی دی دا تعریف چې دی دا وسیله ده معرفت د مقسم دی نو اصلی مقصود چې دی هغه تقسیم دی او دا تعریف د مقسم چې خلک کوي دا خو وسیله ګرځي تقسیم ته نو وسیله د شی مقصود اصغري او اصل شی مقصود اعظمي نو اصل مقصود او غلط مقصود اعظم چې دی هغه تقسیم دی او دا تعریف چې دا مقصود اصغر دی ځکه دا وسیله د تقسیم ده او وسیله د مقصود اعظم مقصود اصغر اوس دی ولګېد تقسیم یې مخکې کړ او تا ته تنبیه درکړه چې ما په مقصود عظما باندې شروع وکړه چې تقسیم او تقسیم مقصود عظما یعنی حاصل کړ او تعریف مقصود عظما نه دی ځکه مې په دې ځای کې د سوال واردېږي چې د شروع په مقصود اعظم وکړه په تقسیم باندې تنبیه درکړه چې مقصود اعظم تقسیم دی ځکه مې مخکې کړ نو خلک وایي چې تقسیم خو فرع د تعریف ده لکه تقسیم د مجهول خو ناروا وي تقسیم خو فرع د تعریف ده نو دقه ځای کې دی وایي چې تعریف مې هم وکړو که نه تعریف چې دی دا لپاره د حصول له بصیرت دی د حصول د بصیرت لپاره تعریف کېږي چې مقسم وپېژندی شي او دا بصیرت په تقسیم کې حاصل کړه څنګه چې تقسیم یو کړه یو قسم یې ذکر کړه تصور فقط او بل قسم یې لا نه دی ذکر کړی دقه ځای کې د مطلق علم تعریف وکړو چې حصول صورت شی بلا عقل دی د یو قسم تکو پکې فایده راغله که نو په دې اصل تقسیم کې نفسي بصیرت راغی او چې بیا په مین د اقسامو کې تعریف تام وکړو تعریف یې وکړو نو د دې نه بصیرت تامه راغی معرفت تامه راغی دا معرفت تامه حاصل شو احد القسمین ته چې تصدیق دی تصدیق خو لا نه ذکر شي نو هغه ته معرفت تامه د مقسم راغی او د یو قسم ته نفس معرفت ناقصه راغی دا کافي دی وقد یقال چا ویل چې معنا د توحید تنبیه ده په دې خبره چې مقصود اعظم ها هنا التقسیم مقصود اعظم په دې مقام کې تقسیم دی له تعریف دا به وی چې په مقسم کې بصیرت پکاري
تعریف چې خلک کوي د مقسم د دې لپاره کوي چې بصیرت په اقسامو کې حاصل شي او د چې تعریف ونه کړ نو بصیرت رانغی دی وحصول البصیرت جواب کوي حصول د بصیرت په تقسیم کې بسبب معرفت المقسم په سبب د پیژنګلو د مقسم سره وإن كانت اگر کدی به اعتبار احد القسمين نو دا به اعتبار احد القسمين هم کافی دی څنګه تقسیم شروع کا او تعریف رستم اشاره وکړه چې دې کې دوه مقصود دي یو مقصود عظما دی او بل مقصود صغرا دی مقصود عظما تقسیم په هغه شروع کړه ته خبر درکړه چې اصلي مقصود او مقصود عظما تقسیم وس په دې منځ کې دا تعریف ولیکي تعریف کی اشاره کوي دې خبره چې تعریف هم مقصود دی خو اصغر مقصود دی ورکه مقصود چې تقسیم شروع کو یو د قسمینو تصور فقط هغه ذکر کا د تعریف نمخ نو هغه ته بصیرت حاصل نشو هغه ته بصیرت د مقسم حاصل نشو لکه هغه د تعریف د مقسم نمخ کې ذکر لیکن روسته چې تعریف د مقسم وکړه هغه دویم قسم ذکر کوي چې تصدیق دی نو هغه ته بصیرت راغی او په تعریف کې مقصود بصیرت تامه کنا کې صحیح نو دلته کې اگر که بصیرت تامه رانغی په نسبت سره دواړو قسمینو ته خو یو قسم ته خو راغی دا کافي دی جواب اعتراض باندې وکړه یعنی دا تعریف دی د علم شي او د مطلق تصور دی نشي کته وای چې په دې مینس کې ولې کړل نن په دې مینس کې د تنبیه ورکړ د په دې خبره چې دلته کې دوه مقصود دي یو مقصود عظما دی یو مقصود صغرا دی مقصود عظما تقسیم دی او مقصود صغرا تعریف دی ځکه تعریف وسیله د تقسیم وسیله د مقصود صغرا دی اوس کې د په تقسیم باندې شروع کړو په تعریف نه لکړي که په تعریف شروع کوله مقسم تعریف کوله نو شروع په مقصود صغرا راتله چې په تقسیم شروع کړه نو شروع په مقصود عظما رااله شروع په مقصود عظما غوړي اوس چې دا یو قسم ذکر کا او په دې منځ کې تعریف کوي نو ولي کوي غرض د تعریف نه بصیرتي او بصیرتي مطلقه دا کوم قسم چې د ذکر کړل د تعریف د مقسم نه مخکې چاله تصور فقط هغه ته بصیرت را نه وي لکه تعریف د مقسم د پاره د بصیرت ته اقسام وي خو هغه دویم قسم چې تصدیق دی خو نه دی ذکر د تعریف د مقسم بصیرت هغه یو قسم ته جوړ شو هغه نه دی ذکر او دا کافی دی په تعریف کې لکه غرض د تعریف د بصیرت مای نه بصیرت کامله په دې خبره پوه شو یو توجیه وکړه خدای کوشي جایز ده چې دا تعریف د مطلق علم او نه د مطلق تصور اګه ته وایي چې په منځ کې کړل دا کوي غرض چې معنا د توحید تنبیه د پدې چې مقصود اعظم ها هنا تقسیم للتعریف وحصول البصیرت حصول البصیرت په تقسیم کې بسبب معرفت المقسم چې مقسم تو پیژن وان کان اگر کدا حصول البصیرت به اعتبار احد القسمین په اعتبار د یو د قسمین سره تصدیق د بصیرت راغی لکه تصدیق قسم د علم دی د علم تعریف د تصدیق نه مخکې وشو نو بصیرت دی یو قسم ته حاصل شو دغه کافی کاغه بل ته بصیرت حاصل نشي نه دي په یو ډزې دوه مرګي وشتي دوه مقصود حاصل کړه په تقسیم سره مقصود عظما حاصل کړه او په تعریف سره مقصود صغرا حاصل کړه دواړه مقصود راځي او دی یو د قسمینو ته بصیرت رانغی تصور فقط تعریف د مقسم کې ځکه تعریف یې تیروسته وکړو خو دې بل ته چې دا تصدیق دی
تعریف د مقسم هغه ته بصیرت پیدا کړه دغه کافي دی دا دې کېده ویلي نو دا تعریف د چا شي د علم دي شي د مقسم دي شي د تصور مطلق دی نشي موږ خدا ته مشارع خدا ته تعریف د تصور مطلق جوړ کړ په دې اعتراض اعتراض یو کو جواب نه دی کړی ښه ورته ووایه چې ته چې دا خبره کوې چې اصول د بصیرت د تعریف د مقسم نه غرض دی بصیرت فی الاقسام نو غرض د تعریف نه بصیرت په اقسامو دی بصیرت فی الاقسام خو دغه بصیرت کامله پکاري یو کنه دا او تا بصیرت ناقصه وي او تعریف د مقسم چې دی دا کېږي د پاره د بصیرت کامله په اقسامو کې او بصیرت کامله احد القسمین ته نه هغه دواړو قسمو نو چې دې ته وګورو او د تعریف د مقسم کولې نو اولا به کوو چې بصیرت دواړو قسمو ته حاصل شي او د بصیرت یو قسم ته حاصل کړو بصیرت الى القسمین اولاد د بصیرت نه الى قسم واحد بصیرت دواړو قسمو ته خی کې یو قسم دواړو ته خی نو کله تعریف د مقسم کولې نو په کال چې په اول کې کړی په منځ کې نه کړی ځکه چې بصیرت په دواړو قسمو ته حاصل شو دا ډیره اعلی خبره نو په ادنا عمل کوي خزه کوشي اعلی پرې دی ولخ څه خبره نه ده خبره داره چې دا تقسیم مخکې کړ دې په تعریف باندې د غرض د تعریف نه بصیرت د مقسم او دا بصیرت لکه څنګه چې حاصلېږي په تعریف د مقسم سره دا چې حاصلېږي په تقسیم د مقسم سره مو خو په تقسیم خاص سره دا خاص تقسیم کړل څنګه دو قسم ته کړل د هر قسم مستقل تعریف کړل دا مقسم معلوم شی په ضمن تعریف القسمین کې هغه پیدا د تعریف کې وا هغه په تقسیم کې حاصله شي دا حاجت ورته نشته اصلي خبره هم نکړه کیله صورت الشی دا صورت الشی د څه لپاره راوړي دا مخکې تعریف د مطلق تصور شو او په دې تعریف د مطلق تصور کې قعود لګېدل دي هغې ته فصول وایي او دا غټ قانون دی چې معرفت د محدود موقوف په معرفت د حد او معرفت د حد موقوف په معرفت د اجزا او حد یو نو معرفت د محدود موقوف په معرفت د اجزا حد یو دې تعریف د چا کوي لکه د مطلق تصور پس سره حصول صورت شی فی العقل دا مطلق تصور معرف دی او دا حصول صورت شی فی العقل دا تعریف مطلق تصور محدود دی او حصول صورت شی فی العقل دا حد او معرفت د معرف موقوف په معرفت د تعریف او معرفت د محدود موقوف په معرفت الحد محدود به اله پیژني معرف چې حد او تعریف پیژني او معرفت د تعریف او د حد موقوف په معرفت د اجزا او حد یو نو معرفت د محدود موقوف شو په معرفت د اجزا او حد یو ځکه موقوف علیه د موقوف علیه د شی څه د تبع یو شي تعریف شي کوي د انسان تعریف په حیوان ناطق کوي د دې انسان معرفت موقوف دی د تعریف باندې چې حیوان ناطق او د حیوان ناطق معرفت موقوف دی په معرفت د اجزا د حیوان ناطق او اجزا د حیوان ناطق دی یو حیوان دی نو معرفت د انسان موقوف شو په معرفت د اجزا حد یو چې حیوان ناطق دی دا غټ قانون دی او ماتن څه په متن تعریف د مطلق تصور کو په حصول صورت شی په علاقه نو معرفت د تصور مطلق موقوف شو په معرفت د تعریف او معرفت د تعریف موقوف لري په معرفت د اجزا د تعریف
چې د تعریف کې کوم اجزا راغلي. نو معرفت د مطلق تصور موقوف شو په معرفت د اجزاو د تعریف. نو ذکر د تعریف د اجزاو تفصیل کوي. اوس پوه شو په خبره؟ خبره ځان پوه کول ضروري ښه. دا په خولې ویل اسان دي خو مطلب ته رسېدل ګران دي. په دې څه باعث پروت دی چې د صورت تعریف کوي یا د عقل تعریف کوي. د تعریف د مطلق تصور کړ دې په حصول صورت شی سره. دې کې یو حصول راغلی او دا حصول مضاف دی صورت الشی ته. د حصول معنا خو اسانه ده. حصول صورت الشی فی العقل وجود صورت الشی فی العقل. حصول خو په معنا د وجود دی. خو دې کې یو صورت دی او بل شی صورت الشی. د صورت څه ته وایي او شی څه ته وایي. بل فی العقل راغلی عقل څه ته وایي. چې دا لفظونه وپېژنې نو دا تعریف به وپېژنې. چې تعریف دې وپېژنې نو معرف به وپېژنې. هسې معرف ته نه پېژنې معنی. نو حصول راغلی حصول صورت شی. حصول څه ته وایي هلکه مولا؟ حصول او وجود او کون الفاظ مترادفه دي معنا یې اوله. حصول وجود ته وایي. حصول صورت الشی وجود صورت الشی. والصورت څه ته وایي او شی څه ته وایي؟ صورت خو بیا مضاف دی شي ته. نو دا د صورت تعریف چا کړی؟ صورت الشی ما یؤخذ من الشی بعد حذف المشخصات. صورت الشی نو دې کیله تعریف د صورت کړلی. دې داس تعریف کړلی خو دې داسې مخدوش تعریف کړلی چې پر دې تعریف اعتراض واردېږي. کیله چا ویل چې صورت الشی صورت شي ما هغه دی یؤخذ منه چې واغستل شي د ده نه عند حذف المشخصات وقت حذف د مشخصاتو کې چې تشخصات دې لري. صورت د شی دې ته وایي چې د شي نه واغستل شي پس د حذف د تشخصات. تشخصات دې لري لکه د یو شي تصور کوي. اگر شی مفهومی کلی وي سره د تشخص نه لکه زید شو. زید خط کوڅې نه د تصور کوي. د صورت په حاصله صورت څه ته وایي چې د نه به واخلي تشخصات پته لري. نو د زید ټول مفهوم سره حیوان ناطق سره د تشخص. دا زید د موجوداتو خارجیونه دی په خارج کې موجود دی. نو په خارج کې کلی موجودی ضمناً او جزئی موجودی صراحتاً اصالتاً. نو د زید معنا سره حیوان ناطق سره د تشخص په نو تشخص شي. په هر شي کې چې خارج کې موجودی جسمي نو پای کې طولي عرضي عمقي شکلي لون اوږد طول او اوږدوالی عرض لنوالی عمق جوړوالی او شکل. شکلونه په قسمونه دي کله شکل مدور شکل منحنی شکل مستطیل شکل راوړي. اللون دا ټول چې جمع شي دي ته تشخص وي. طول عرض عمق شکل لون دا مجموعه چې جمع شي دي تشخص وي. په دې تشخص سره د شي امتیاز راځي جماعه ده. والصورت د شی څه ته وایي؟ تصور راغلی صورت په تصور کې چې تصور د شی کوي نو صورت د شی به راځي. او صورت د شی څه ته وایي؟ تعریف یې داسې کوي چې اخیستی کېږي د شي نه عند حذف المشخصات. نو دا زید چې د ده تصور کوي نو د سره د تشخصاتو خارجیو نه ذهن ته نه راځي. لکه سره د تشخصاتو خارجیو نه ذهن ته ولې نه راځي؟ په تشخصاتو خارجیو کې خو د ده طول دی عرض دی عمق دی شکل دی لون دی او بعضې پکې جواهر دي. دا غټه کونه لري لوی سړی. نو که دا ذهن ته راشي ذهن چي. نو که صورت د جبل ذهن ته راشي
خو ډېر غټ دی نو ذهن به وچي وبهشلی او چې تصور د جبل کوي نو صورت د جبل به په ذهن کې حاصلی نو ذهن به چي که سره تشخصاتو نه راشي او که تصور د بحر کوي نو بحر به سره تشخصاتو نه راشي نو ذهن به ډوب کی که د اور تصور کوي د هغه په تشخصاتو کې حرارت او احراق دی ذهن به وسیږي نو دوی وایي چې صورت تصور د شي کېږي نو صورت به راځي او صورت څه ته وایي ما یوخذ من الشیء عند حذف المشخصات چې د شي نه به یوازې تشخصات پکې لري څنګه دا عقل چې اخذ د صورت د زید کوي مثلا نو مفهوم کلی به تراوالي او تشخص جزئی به تلري دارنګ د جبل تصور چې کوي نه د نه تشخصات خارجي لري د بحر چې کوي تشخصات خارجي به تلري او د نار چې کوي تشخصات خارجي به تلري ما يؤخذ منه بعد حذف المشخصات ما يؤخذ منه عند حذف المشخصات نو زه سره د تشخصات خارجي او ذهن ته نه راځي تشخصات خارجي به تلري شي مفهوم کلی ورواغسته شي په ذهن کې به حاصل شي دې ته تصور وایي تصور څه شی دی حصول صورت شی په العقل او صورت د شی څه ته وایي ما يؤخذ منهم عند حذف المشخصات دا د صورت تعریف کوي دا تعریف کیلا کړل اشاره را نقل کورت دی کوي صورت ته څه وایي چې د شي نه اخیستل کېږي په وخت د حذف د مشخصاتو کې تشخصات نه لري شي او مفهوم کلی راواغستی شي لکه تشخصات خو نقصان کوي ډېر څیزونه که سره تشخص نه په ذهن کې حاصل شي نو ذهن ته تاوان کوي ولا يخفى پټن ده چې ان ظاهر هذا التعريف ظاهر د دې تعریف لا يتناول صور الجزئيات من حيث هي جزئيات دي نه شاملېږي صور د جزئیاتو ته چې جزئیات من حیث هي جزئیات واخلي سمانه دا جزئی چې په دې حیثیت سره والي چې جزئی دی جزئی کې دوه څیزونه پراته دي په جزئی کې یو مفهوم کلی دی او بل تشخص هغه مفهوم کلی د جزئی کلی دی او تشخص چې ورته ملګری کې بیا جزئی دی دا تعریف د صورت نه شاملېږي صورت د جزئیات ته چې جزئیات من حیث هي جزئیات والی دا جزئی چې په دې حیثیت سره والی چې جزئی حیثیت د جزئیت پکې مری کې ولی که جزئی من حیث هي جزئی والی او جزئی من حیث هي کلی والی نو په دې کې مفهوم کلی شته په لحاظ د مفهوم کلی سره خو دې ذهن ته راتلی شي خو هغه ذهن ته چې راغلی خو بیا جزئی نه دی که نه خو کلی دی لکه په ذهن کې حیوان ناطق مفهوم کلی دی او تشخص پکې دا ذهن چې په لحاظ د حیوان ناطق سره فقط والی او ذهن ته راوړي دا خو جزئی من حیث هي جزئی نه دی دا خو جزئی من حیث هي کلی دی بیا دا نقصان نه کوي خو چې جزئی په دې حیثیت سره والی چې جزئی دی او جزئی هله جزئی کېږي چې تشخص سره نو دا تعریف د تصور چې تاو که په حصول صورت شی په العقل سره او د صورت تعریف دیو کما یؤخذ من الشیء بعد حذف المشخصات نو دا تعریف د تصور او د صورت شامل نشو تصور د جزئیات ته من حیث جزئیات تصور د جزئیات من حیث جزئیات هو چې دا جزئی په دې حیثیت سره والی چې جزئی نو دا تعریف د شامل نشو ولی چې جزئی چې من حیث انه جزئی اخلي دغه حذف تشخص نه کیږي چې حذف تشخص شو خو بیا جزئی پاتې نشو څه پاتې کیږي نو دا د صورت تعریف چې تا د څه کړل چې ما یؤخذ من الشیء عند حذف المشخصات دا تعریف ناقص دا صورت راغله په تعریف د تصور کې او دا تعریف د تصور بیا شاملېږي تصور د کلیات ته خو خارجي کې چې تصور د جزئیات من حیث یو جزئیات ځکه جزئی چې من حیث انه جزئی واخلي نو د کې حذف تشخص نه کیږي که حذف د تشخص شو نو دا جزئی بیا جزئی نه پاتې کیږي
دا خو بیا تصور د جزئی نه شو، دا خو تصور د کلی شو. نو دا تعریف بیا نه شاملېږي تصور د جزئیاتو، چې د صورت تعریف په تعریف د تصور کې د لفظ د صورت تعریفو کې ما یؤخذ من الشیء بعد حذف المشخصات، تعریف د تصور د ناقص کو دې بیا نه شاملېږي تمام اقسام التصور، تصور الجزئیات دی، ځکه تصور د جزئیات من حيث انه جزئیات دا په حذف د تشخص سره نه، او صورت ما یؤخذ من الشیء بعد حذف المشخصات او هغه چې تشخص لري کې خو هغه بیا جزئی پاتې نه شو، کلی شو. نو تصور د جزئی من حيث انه جزئی به دې تعریف د تصور نه وځي، د تعریف د تصور به جامع نشي، افراد خپل له خارج بچني تصور د جزئیات من حيث انه جزئیات، ځکه دا تعریف ناقص دی، تعریف اعتراض. ولا يخفى ان ظاهر هذا التعريف، ظاهر د دې تعریف لا يتناول صور الجزئیات من حيث الجزئیات، بل اعتراض کوي چې د صورت تعریف تاو کو اصول صورت شی کې ما یؤخذ من الشیء بعد حذف المشخصات، او د صورت تعریف دیو کو ما یؤخذ من الشیء عند حذف المشخصات، چې د شی نه غسته کېږي بعد حذف المشخصات. په دغه ځای کې راغلی اصول صورت شی، اصول صورت شی، دا صورت مضاف دی شی ته، او شی ویل کېږي موجود فی الخارج ته، دا بل اعتراض. نو صورت د کلیاتو تعریف د تصور نه صورت د کلیاتو وته من حیثیه معلومات، چې دا کلیات په دې حیثیت سره والی چې معلوم دي، او که کلیات معلومه شته که داسې کلیات دي چې افراد په خارج کې نشته. او د صورت تعریف دا داسې وکړه چې ما یؤخذ من الشیء، چې د شي نه اخیستل کېږي بعد حذف المشخصات، او شی په لغت کې موجود فی الخارج ته وایي. دا صورت به صورت د موجودی صورت الشی دی که ما یؤخذ منه، چې د شی نه اخیستل کېږي، شی خو موجود ته وایي. نو بیا به تعریف د تصور شامل نشي تصور د کلیاتو ته من حیثیه معلومات، چې دا کلیات په دې حیثیت سره والی چې معلوم دي. په کلیاتو کې کلیات معلومه هم شته، کلیات فرضیه نه دي، لکه لا شی، لا موجود، لا ممکن. دا مفهومات کلیه دي، عقل جایز ګڼي صدق د دوی په کثیرینو، خو دا افراد کثیره د دوی په خارج کې باطل دي په دلایلو سره، دې ته کلیات معلومه وایي، افراد په خارج کې نشته. او دا تعریف د تصور د کلیات ته من حیث معلومات شامل نشي، او چې نه وځي نو تعریف د تصور به جامع نشي، او دا نقصان به چا نه راشي چې په تعریف د تصور کې د صورت لفظ راغلی او تعریف داسې وکړو چې ما یؤخذ من الشیء عند حذف المشخصات، نو دا تعریف ناقص شو. نو اوس د دې جواب شته، خو بدیل میزان نه دی کړی. ما یؤخذ من الشیء د دې شبهې جواب شته بعد حذف المشخصات، د شي دوه معنی دي، د دې دویم شبهې جواب شته. یو شی دی په معنا لغوي سره، شی په محاوره د لغت کې موجود فی الخارج ته وایي، خو د شی یو بله معنا هم شته، شی به دلته کې موږ په هغه معنا وانخلو، په دویمه معنا واخلو. شی راځي په معنا د ما ینبغي ان یعلم ویخبر عنه. شی څه ته وایي؟ ما ینبغي چې مناسبي ان یعلم چې معلوم کړی شي، یعنې چې دکې صلاحیت د تعلقې دی لري، ویخبر عنه او صلاحیت د تعلقې د اخبار پکې، بیا به شی دې ته وایي چې ما ینبغي ان یعلم ویخبر عنه، چې دکې صلاحیت د تعلقې د علم او د اخبار یا موجودی او که معدومی. اخبار خو موجود نوم ورکولی کېږي، د معدوم نوم، او صلاحیت د علم، علم خو په موجودات هم راځي او په معدومات هم راځي. نو دا تعریف عام دی، دغه تعریف به وکړو د شی،
او صورت الشی کې د شی نه به واخلو شی په دې معنا سره په معنا لغوي سره موجود فی الخارج خو د شی معنا اصطلاحي ده موږ به معنا لغوي واخلو ما ينبغي ان يعلم ويخبر عنه سواء كان موجودا او معدوما دا دویمه شوبه به دفع شي خو د اوله شوبه نه دفع کېږي د دې وجې نه غوره خبره بدیل میزان وایي په تعریف د صورت کې دا ده چې موږ تعریف د صورت داسې وو وقد قیل ویلی شي دي چې اولاد ده ان یفسر صورته چې تفسیر د صورت وشي بکیفیت تحصل فی العقل صورت د شی څه ته وایي یو کیفیت دی چې حاصلېږي په عقل کې چې په سبب د دغه کیفیت سره امتیاز د شي کېږي د معنا نه صورت الشی څه ته وایي کیفیت تحصل فی العقل یمتاز به الشیء عن غیره صورت یو کیفیت ته چې حاصل شي په عقل کې چې امتیاز د دې صورت پکې کېږي د غیر دقیق تعریف او د عبارت ته د مفهوم کلی د معنا موضوع له د لفظ نه لفظ چې واضح د کومې معنا د پاره وضع کړی دغه معنا موضوع له ته صورت دی شي او په دې معنا موضوع له سره د شي امتیاز کېږي د معنا لفظ د انسان واضح د کومې معنا د پاره وضع کړی حیوان ناطق دا حیوان ناطق د انسان صورت ذکر دې لپاره لفظ د انسان وضع او دا یو کیفیت دی بیا دا حیوان ناطق دا یو کیفیت دی چې په ذهن کې حاصل شي په دې سره امتیاز د دې صورت شي چې انسان د معنا دې ته صورت دا تعریف ولا د کدا مورد د اعتراض نه او دا مخکې تعریف چې کړی چا دا مورد د اعتراض اولاد علی معلومی چې هغه تعریف هم حق دی لکه دغه اعتراض جواب زمونږ سره شته د صورت تعریف من کو چې ما یؤخذ من الشیء عند حذف المشخصات چې تشخصات لري کی د دې تشخصاتو نه مراد تشخصات خارجیه دي شی سره د تشخصاتو خارجیه او ذهن ته نه راځي کني خرق او غرق او فلان فلان لازمي شی به د خارج نه ذهن ته راځي معرّ عن التشخص کوم شی چې په خارج کې موجودي متشخص بالتشخص الخارجي د څه تصور کوي دغه مادي جزئی مادي دغه جزئی مادي نو تبوله کې دنه به مفهوم کلی راوالي او تشخص خارجي به تلر کې ارتب هغه جامه دې به بربند نو زید خلقو سي به بربند د زید معنا څه حیوان ناطق سره د خپل تشخص خدا حیوان ناطق و تراوالي تشخص خارجي داخلي افکونه لا ولا سامان اته دې پوری دا بربند تش مفهوم کلی راوالي چې مفهوم کلی دی راوالي په ذهن ته به معرّ راشي حیوان خو په دې ذهن کې به ته بل تشخص راځي دا چې په ذهن کې به تشخص نه راځي او خلق وته ذهن کې ته بل تشخص راځي بیا ته جزئی جوړیږي هغه ته جزئی ذهني وي نو په دې ذهن کې به دې ذات ته یو بل تشخص راشي دی مفهوم کلی ته به یو بل تشخص راشي چې هغه په مثل تشخص خارجي وي سبل مثل تشخص خارجي وي عین تشخص خارجي خراتله نشي نقصان کوي دا به دا مثل تشخص خارجي ځکه تشخص خارجي چې وا مادي او دا تشخص ذهني چې دا مجرد دی مادي نو په دې ذهن کې به د تبل تشخص راشي چې به مسابق او مشابه د تشخص خارجي سره عین بني دا حیوان ناطق په ذهن کې مشخص په یو تشخص سره چې هغه تشخص د زید تشخص خارجي سره مشابهت لري عین هغه نه د دې په جزء ذهني جوړ شي ثبت جوړ شي نو یو شخص خارجي دی چې زید په خارج کې دی او کې تشخص خارجي دی نو به شخص خارجي شي او د ذهن ته چې راغی حیوان ناطق دی نو بل تشخص ولا راغی مساوق لاغی سره
نو دا به شخص ذهني شي ځکه شي سره تشخص هغه شخص او دا شخص ذهني چې دی عرض دی هغه شخص خارجي چې دی د قصې جوهر دی پوهېږې نو دا شخص ذهني به بیا کاشف د شخص خارجي شي په دې شخص ذهني سره به تا خارجي شخص معلومه ګوره که دا خلک چې په دې جنکو مین شي نو هغه تشخص خارجي باندې مینې کوي هغه چې ذهن ته مفهومي کلي راغلی بل تشخص ورته راغلی بل شخص ته جوړ شي هغه شخص ذهني کاشف د شخص خارجي نه کوي نو هغه شخص ذهني خو بیا ذهنه د ذهن نه هغه پروت د چې د شپې په کټ کې پروت یو یاد شي نو جاړي په ښځه خر واچوم هغه شخص ذهني په ذهن کې پروت یا کاشف د شخص خارجي مطلب مې پوه کړې خو بیا د حصول د اشیاو بانفسها ته معنا ده او که بیا د حصول د اشیاو بانفسها ته معنا شوه د حصول د اشیاو بانفسها خو به دا معنا چې دا کوم شخص په خارج کې موجود دی نو دی به سره د تشخصاتو خارجي او نه ذهن ته راځي نه د حصول د اشیاو بانفسها دا معنا نه ده تحقیق مذهب دی کوم شی چې په خارج کې موجود او متشخص او په تشخصات خارجي او سره او جزئی خارجي دې چې ذهن ته راځي جبر جزئی خارجي دا غاټه بهرم جزئی خارجي دی مطلق بهر کلی دی او دا بهر مخصوص چې دا جزئی دی دا دنه به عقل لګي تشخصات خارجي به تلر کې دا جامه ده دا جامه به نه لري جدا به معرب کې بربر چې ذهن تراشي نو په دې ذهن کې به یو بل تشخص راشي چې به مسابق د خارجي جامع او تواون په خارج کې او تشخص خارجي او هغه معرکه تشخص تلری کېو و ذهن ته چراغ په ذهن کې او تشخص ذهني واون نو شخص ذهني شو د په وخت وجود ذهني کې عین خارجي نه ده چې څوک حصول لا شو بیان فسیا وي نو دا معنا نه کوي چې دا شخص چې په ذهن کې کوم شی موجود دی په وخت وجود ذهني کې عین خارجي دی دا خو به کول خوراک لکه موجود په خارج کې جوهر دی او موجود په ذهن کې عرض دی ذهن محل قائمه دی په دې پورې عرض کوي څور ذهني عرض دی یا خو عرض دی په وخت وجود خارجي کې عین په وخت وجود ذهني کې عین خارجي نه دی د دې څه معنا ده د حصول لا شو بیان فسیا معنا ده کو دا خو په ذهن کې موجود دی سره تشخص ذهني نه دی شخص ذهني دی خدا لو په فرضیاتو کې مستعمل دی لو وجدت في الخارج کچر دې بیرته خارج تزین لکان عینه عین خارج یا خو په ذهن کې خو کوم داسې فرض کو چې دې ذهن نه بیرته خارج ته وړو نو بیا به چې د تشخص ذهني په ذهن کې لړکای دا د جواب راغله دې به بیرته بربند کی چې بربند کنو خارج ته بیا بربند ویسي چې خارج ته بربند نه وي نو د تشخص فالته جامه په خارج کې پرتا وکنه هغه جامه به ته بیرته واغوندې نه لکانه عینه عین خارجي په خبره ورسېږي اوس دا اصول لا اشیاء چې څوک بیا شبایه وي دا غي معنا څه ده دا غي معنا څه ده چې نه لفظي دی په خلو خارواجي دوی چې دا کوم شي چې د خارج نه ذهن ته راځي دا موجود په ذهن دا عین خارجي نه دا شبه د خارجي شبه د خارجي دی نه لکه چې شبه راغی عین هغه نشو تاسو اصول لا شاو بشبه معنا څه کوي تاک په دې ذهن کې چې د کومه شبه راغله دا شبه د خارجي ده و د دې معنا دی دا چې لو وجدت فی الخارج چې د دې درس خارج تلاشي درس خارج تلاشي نو هغه زور تشخص ورته نه راځي بیا به ورته د هغه زور تشخص شبه راشي نو دی به شبه د خارجي شي لو وجدت فی الخارج لکان شبهه شبه د خارجي په دې د دوه اتفاق دی
چې شی صورت په مرتبه د وجود ذهني کې عین خارجي نه دی، دا غیر دی د خارجي نه. دا خبره خارج ته وړي. لو وجدت فی الخارج که بیرته خارج ته لاړ شي نو حصول الاشیاء بانفسها وایي دی به عین خارجي، او حصول الاشیاء باشباهها وایي که دی بیرته خارج ته لاړ نو لکان شبه الخارجي، دی به شبه د خارجي. څنګه وایي هغه تشخص چې د ده نه جدا شی دی نو هغه عرض دی، عرض بې محله نه پاتې کېږي، هغه زوړ تشخص رک شی دی. نو که دی بیرته خارج ته لاړ نو ده ته به تشخص راځي، خو عین هغه اول نشي راتلی. ځکه اعراض بقا د اعراض بعینها باطله ده او بقا د اعراض بامثالها جایزه ده. لکن مثل به ورته راځي نو لکان شبه الخارجي، عین خارجي باندې دا خبره ده. د دې مثالونه ته زه ډېر ښولی شم. دا شیخ ول خو یې زه په ښځه ښار وایم چې صورت الشیء ما یؤخذ من الشیء تصور د جزئیات ته نه دی شامل. لکه صورت د جزئي من حیث انه جزئي په عقل کې نه راځي. وایي خو خارج کې ته د دې مثال ښیم. دا ښځه چې په دې دنیا کې بوډۍ شي، بوډۍ دنیا او آخرت دوه ظرفه دي. نو ذهن او خارج جدا جدا ظرفونه دي که نه دي؟ دا خو جدا جدا ظرفونه دي. شی په یو ظرف کې یو شان دی، په بل ظرف کې تشخص بدلېږي، بیا بل شان ته کېږي. او که بیا دلته بیرته راشي بیا عین هغې د بوډۍ ښځه ده، بوډۍ یا بوډاګان سړي. دا بوډۍ ښځه په دنیا کې بوډۍ ټیټه شي، د دې د بوډاوالي یو خاص تشخص دی، ضعیف تشخص دی، هغه ته غونډولی شي. کله چې دا مړه شي یا نیکه ښځه دنیا کې خو بوډۍ شي لکه آخرت ته چې لاړه شي دې ته تشخص د ځوانۍ راشي، د 14 کالو جینۍ شي. هغه زوړ تشخص چې و په دې دنیا کې د دې نه لرې کړی شو، الله لرې کړو، معرای آخرت ته بوتله. او چې جنت کې ولا بل تشخص ورکوه، تشخص د ځوانۍ و، هلته ورته بله جامه واغوندوله، اوس ځوانه نه شوه. هغه بوډۍ و نبي علیه السلام سره ټوکې کولې چې ته ډېره بوډۍ جنت ته نه ځي. په ژړا شوه چې دا دومره خدمتونه ستا کومه بیا به جنت دی. نبی علیه السلام وخندل، ویې خفه کېږه مه، په جنت کې به یې خو بوډۍ به نه یې، دا تشخص به د نه لرې شي، هلته به د تشخص د ځوانۍ راغلی. نو اوس د دې معنا دا ده چې دا جنتي ښځه خو د جنت نه وتل نشته، خو به طور فرض که خدای پاک یې جنت نه بېرته دې دنیا ته دا بوډۍ راولي نو دا هغه ځواني به په جنت کې پاتې شي، هغه تشخص او جامه دلته بیا بېرته هغه نور تشخص ته څکه واغوندل شي. لکان عین بوډۍ، عین بوډۍ به خبره مې ته وکړه، پوه مې کړی د حصول الاشیاء بانفسها او د باشباهها معنا مې درته وکړه. دا اهمه خبره ده وروسته راځي. او دې کې دغه شبه هم نفع شوه ښه چې صورت د جزیاتو چې ذهن ته راځي نو دا علا وجه جزي هم په ذهن کې حاصلېږي، خو هغه تشخص خارجي چې و که نه هغه لر شعر د هغې مثل ورته هغه لر شخص دی، جو شعر خو جزي دی، خو دا جزي کاشف د جزي خارجي. او په دې معنا سره که دی بېرته خارج ته ځي نو هغه شخص خارجي ته جوړېږي. خبره پوه شوې؟ تصور د جزیاتو د دې نه وځي. ذکر یې وایي چې اولاد تعریف دا دی، ځکه دې سره مورد د اعتراض نه دی، د اول تعریف مورد د اعتراض دی، اگر که جواب کېدی شي. نو غوره خبره دا ده چې تفسیر د صورت وشي بکیفیت تحصیل فی العقل. واعلم پوه شه أن تفسير مطلق التصور بما ذكره يتناول إدراك الجزئيات. مدينة بس